دریم سپارہ پنځم نمبر رکو سورت بقرہ وباندې 10 نمبر رکو بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا ایمان والو انفقوا خرس کوي من طیبات د پاکو شیزونو نما اغس کسبتم چې تاسو ګټلې وي ومما او د اغه شیزونو نه اخرجنا لکم من الارض چې تاسو د پاره د ازمکې نه راوتی وي ولا تیمموا الخبیث منه تاسو خاص ناقص اراده ملرئ لدینا تنفقون چې تاسو خرڅ کې الله پلار کې ولستم باخذیه او پخپل باندې نه علی الا ان تغمدوا فیه مگر تاسو پدې کې سترګې پټې کوي چشم پوشیو کې وعلموا پوها شي ان الله غنی حمید بشک الله بے پروا صفت کړلای شوی دی الشیطان یعدکم الفقر شیطان تاسو ته اندېښنه درکوي د غربت ویامرکم بالفحشاء تاسو ته حکم د بے حیايي کوي والله یعدکم مغفرة منه وفضلا الله تاسو ته خپل جانب وعده فرمایي د بخنه او د فضل والله واسع علیم الله وسعت والعلم والده یؤتی الحکمت من یشاء چاته چې خوښي حکمت ورکوي ومن یؤت الحکمت چاته چې حکمت ورکړلو فقد اوتی خیرا کثیرا دته خیر کثیر ورکړلی شو وما یذکروا او نصیحت نه حاصلوي الا اولو الالباب مگر عقل خاوندان وما انفقتم من نفقه او هغه څه چې تاسو خرڅ کوئ په خرڅ کولو سره او نظرتم من نظر یا تاسو منت منئ په منت منلو سره فإن الله يعلمه پس بېشک الله ته دې علم دی وما للظالمین من انصار او نشته ظالمانو لره څوک مددګری ان تبدو الصدقات فنعما هي که تاسو خیرات اعلانیه کوئ نو دا هم ښه خبره ده وَإِن تُخْفُوهَا او که تاسو یې پټ کئ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ او تاسو راتګ کوئ په ورکړې سره فقراو ته فهو خیر لکم دا ستاسو دپاره بهتر دی ویکفر عنکم سیئاتکم مونږ به لرې کړو ستاسو نه د ستاسو ګناهونه والله بما تعملون خبیر الله د تاسو عملونو نه خبر دی لیس علیک هداهم ندشتا ستا باندې لازم دوی ته هدایت ورکول ولکن الله یهدی من یشاء لیکن الله هدایت ورکوي چاته چې خوښه شي وما تنفقوا من خیر فلانفسکم هغه څه چې تاسو الله په لار کې خرڅ کوئ د ښېګړې نه دا ستاسو ځانونو دپاره دی وما تنفقوا هغه څه چې تاسو ورکوئ تاسو نه ورکوئ الا ابتغاء وجه الله مگر ورکوئ الله رضا دپاره وما تنفقوا من خیر او هغه څه چې تاسو ورکوئ د خیر نه یوفا الیکم الله به تاسو ته پوره پوره درکوي وانتم لا تظلمون په داسې حال کې چې تاسو به نقصان نه وي للفقراء الذین اغو فقیرانو د پاره احصروا فی سبیل الله چې په لار د الله کې منع کړلی شوی وي لا یستطیعون ضربا فی الارض په ځمکه کې سفر کولو وس نه لري یحسبهم الجاهل اغنیاء جاهلان دا ګمان کوي چې دوی خو دولتمند دي من التعفف د سوال نه کولو په سبب سره تعرفهم بسیماهم دوی پیژندلی کیږي په صورتونو سره لا یسألون الناس الحافا چا تر مخه په چغې وهلو سره سوال نه کوي وما تنفقوا من خیر هغه څه چې تاسو خیرات کوئ فإن الله به علیم پس بېشکه الله ته د دې پته ده